چې تاسو خو د الیکشن نه مخکې دې قوم سره ډېرې وعدې کړې وې، تاسو خو ډېرې دعوې کړې وې، تاسو د 1 کروڑ 2 کروڑ ورکولو خبره هم کړې وه، تاسو د نوي پاکستان جوړولو خبره هم کړې وه، تاسو د مدینې د ریاست بنیادي خبرو خبره کړې وه، تاسو د 50 لکه کورونو جوړولو خبره هم کړې وه، تاسو خو وې چې تاسو د دې ملک واحد هغه پارټي یې چې هغه ټولو مسؤلو لپاره تیار دی او تاسو سره پالیسۍ تیارې دي، تاسو سره خلک تیار دي او صرف حکومت دې کرسۍ ته رسېدل دي او ملک چې دی هغه د مشکلو حالاتو نه وځي. تاسو به وې چې دې نه مخکې که ګراني وه نو دا ځکه وه چې کرپټ حکمرانان موجود وو، تاسو به وې چې بېروزګاري ځکه ده چې کرپټ حکمرانان موجود دي، تاسو به وې چې قرضې حکمرانان ځکه اخلي ځکه چې کرپټ حکمرانان موجود دي. نن موږ د 2 کاله پس ته تپوس کوو چې تاسو خو سلیکټډ طریقې سره راورسېدئ، کرسۍ درته میلاو شوه، د چا په زور درته میلاو شوه، خو نن موږ دا تپوس کوو چې په دې 2 کاله کې تا دې ملک سره څه وکړل، تا دا ملک کوم ځای ته ورسو، تا د دې ملک کوم مسایل حل کړل، تا عوامو ته کومه فایده ورسوله. نن چې موږ د ملک معیشت ته ګورو نو ټولو کې اول قرضې موږ ته ښکاري چې 11.5 اربه قرضه صرف ستا په حکومت کې واخیستل شوه. بیا د 1 کروڑ نوکرۍ خو پرېږدی، دې 2 کاله کې چې معاشي ایکسپرټ سره تپوس کوی نو هغوی وایي چې 1.5 کروڑ نه زیات خلک بېروزګاره شول. دا خو وې چې زه به دا نظام بلکل ټیک کړم. نن روزانه په بنیاد باندې د څیزونو په قیمتونو کې اضافه کېږي. شروع کې چې دې راغې که ستاسو خیال و نو ده ویلي چې ما له 90 ورځې راکړې، 90 ورځو کې به زه دا عمل ټیکوم. داسې و که نه؟ د هغې نه پس ته دې وې چې 6 میاشتې ټایم راکړې دا عمل به بلکل ټیک شي. داسې و که نه؟ نن 1000 ورځې تېرې شوې، 1000 ورځې مونږ ته خو نه ښکاري چې دا عمل څه صحیح طریقې سره روان دی. نن که دا عمل صحیح طریقې سره روان و نو دا مختلف پارټۍ به په روډونو ته نه وتل، عوام به روډونو ته نه وتل، دې باندې به مجبوره نه وو چې یاره مونږ روډونو ته راوځو او احتجاج خپل ریکارډ کړو. نن که مونږ وګورو د پي ټي آی حکومت د بحرانونو نه علاوه دې قوم له څه نه دي ورکړي. کله ګورو د اوړو بحران راشي، کله ګورو د چینو بحران راشي، کله د بجلۍ بحران راشي، کله یو بحران او کله بل بحران، د هغې نه علاوه دې قوم له داسې ورنه کړل. نن مونږ ته دا تپوس کوو چې ستا د دولي حکومت کې 18 ځله بجلۍ په قیمتونو کې اضافه وشوه. 18 ځله ته خو ډېر دعوې کې چې آی پي پي سره مونږ معاهده وکړه او ډېره تاریخي معاهده وکړه، قوم ته ډېره فایده ورسېده. نن ته مونږ دا تپوس کوو چې که دا معاهده ډېره ښه معاهده وي، پکار دی چې غریبانانو دې بلونو کې کمې راغلې وې، د هغې قیمتونه کم شوي وې، 18 ځله به دا بجلي قیمتونو کې اضافه نه کېدله. گیس په قیمت کې 300% اضافه شوې ده. 300%. دې اوس هم دا وایي چې دا د تېرو حکومتونو د وجې نه او کله وایي چې د ډالر قیمت زیات شو د هغې د وجې نه. زه چې دا تپوس کوم چې زه
که پټرول ډالر سره تړلي ګیس ډالر سره تړلي هغه په خپل ځای باندې وي د بهر نه چې څه راځي هغه د ډالر سره تړلي نو بیا هم ټیک ده چې دې ملک کې کوم څیزونه پیدا کېږي خاص کر زه د خوراکو خبره به کومه د هغې کې ولې ګراني ده د هغې موږ ترې تپوس کوو چې هغه څیزونه چې کوم دا ملک په خپله پیدا کوي په هغې کې ولې ګراني راغله په دې 2.5 کاله کې د وریجو په قیمت کې 50% اضافه وشو 180 روپۍ کېجي اوس ملاویږي لګیا دي د غوړو په قیمت کې 55% اضافه وشوه او دا اضافه پکې کېږي لګیا ده د دالونو په قیمت کې 70% اضافه وشوه او اضافه پکې کېږي لګیا ده اوړه چې کله نواز شریف حکومت ختمېدو نو 200 روپۍ 100 کیلو توړه ملاوېده اوس په 1300 ډېر په ګرانه په ملاوېږي دغه شانتې چیني هغه وخت کې په 250 روپۍ کیلو ملاوېدل اوس د 100 نفره باندې ملاوېږي او هغه هم ډېر په ګرانه ملاوېږي چینی چهار حکومت نامنظور چهار حکومت نامنظور چهار حکومت نامنظور دوایانې چې کوم د انسان د ځان بچکولو لپاره استعمالېږي د هغې په قیمتونو کې 200% اضافه وشوه او لا اضافه پکې کېږي لګیا ده نن ته خو چې په وزیر اعظم هاوس کې ناست دی تا ته هر څه ښه ښکاري ستا مخامخ ستا مشیران ستا وزیران چې دی هغه درته وایي چې یاره هر څه ټیک دي خو دلته راشه دې ثوابۍ ته په دې چوک کې ودرېږه دې پښتنو نه دې غریبانانو نه تپوس وکړه چې دوی مطمئن دي او که دوی مطمئن نه دي دوی به راته همدغه اواز کوي مونږ مطمئن دي یو دا نااهله حکومت دی د دې حکومت ته لاسه مونږ تنګ شوي یو د دې حکومت ته لاسه چې دی مونږ دې ته مجبور شوي یو چې مونږ خودکشي وکړو خو دې حکومت ته مونږ تیار دي چې رس طرزه په ګرانۍ کې اضافه کېږي مخکې حکومتونو سره چې موازنه کوئ نو هغې کې به یو قیمت مقرر شو ګراني به وشوه یو شی به 10 روپۍ ګران شو خلک به ته پته ولګي چې 10 روپۍ ګران دی دا خو داسې حکومت دی چې نن چیني په کم ریټ باندې واخلې سبا له تر چیني د هغه ریټ باندې نه ملاوي نن اوړه چې په کم ریټ باندې واخلې سبا هغې ریټ باندې ته اوړه نه ملاوي نن دوی چې په کم ریټ باندې واخلې سبا له ته هغې ریټ باندې دوی نه ملاوي دا د چا ګناه ده دا د چا ناهیلي ده دې چې راپاسي اوس وایي چې یاره زما د کابینې د وزیران چې دي دا هغه شانتي ټیک کار نه کوي دوی په کارکردګۍ باندې به زه نظر ساتم دا نااهله دي بیا وایي چې د بیروکراسي کوم افسران چې دي هغوی کارکردګي ټیک نه ده زه هغوی له نوټس ورکوم مونږ ورته د عوامو طرفه دا ویل غواړو چې په جمهوري حکومت کې د حکومت باندې نظر چې دی هغه عوام ساتي عوام وایي چې دا حکومت ښه دی او که هغوی دا وایي چې دا حکومت خراب دی نو د عوامو له طرف نه مونږ تا له نوټس راکوو چې ته نااهله ته د دې قابل نه یې چې د دې ملک وزیر اعظم جوړ شي ځکه چې ستا له لاسه دا IMF سره معاهده وکړه زمونږ وزارت خزانه ورته حواله کړه د سټیټ بانک ګورنر ورته حواله کړو ګراني یې دومره راوستله چې هر یو کس په خپل ځای باندې حیران دي چې دا وخت به څنګه تېرو اوس د IMF نماینده د دې کینډیډیټ دی سینټ ته لیږل غواړي دا خو لا صرف د وزارت خزانه کې ناست و او سټیټ بانک کې ورته حواله کړو اوس چې سینټ هم د دې نماینده لاړ شي نو بیا به دې غریبانو باندې څه کېږي او بیا به کمې پالیسۍ په دې غریبانو باندې نافظ کېږي به عزتمندو زه ستاسو په وساطت سره د تحریک انصاف د MNS نه تپوس کوم او خصوصا د صحابه چې کوم سپیکر صاحب دی یا بل کوم MNA صاحب چې دی د هغوی نه دا تپوس کوم چې
چې په خپله په دې خبرې باندې سوچ وکړئ چې تاسو کله ګرځئ او د حفیظ شیخ لپاره ووټ غواړئ نو آیا پړه کې دا نه وایه چې IMF لپاره ووټ غواړم لګېږم چې تاسو کله دلته ووټ به اچوئ نو آیا دې سره چې دی د IMF پالیسۍ به نورې په دې ملک باندې مضبوطېږي نه زه نن د تحریک انصاف ټول ممبرانو نه تپوس کوم چې تاسو په کوم مخ باندې دې حفیظ شیخ ته ووټ اچوئ او بیا به د هغې نه پس ته دې خلکو ته مخامخ کېږئ به دې عوامو ته به مخامخ کېږئ به عزتمندو قومي وطن پارټۍ د ګرانۍ خلاف دا یو تحریک شروع کړی دی د هغې لومبنی پروګرام موږ ثوابۍ کې وکړو زه د ثوابۍ خلکو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی ډېر کامیاب پروګرام وکړو زه د ثوابۍ تنظیم له مبارکي ورکوم دې پسې موږ دا فیصله کړې ده چې هر هفته به یو ضلعې کې موږ دا سلسله د احتجاج جاري ساتو دې پسې دویم چې دی په 9 تاریخ باندې په 410 کې به موږ احتجاج کوو به ای کې تاسو ته هم دعوت دی او د هغه ځای ملګرو ته هم زه وایم چې تیاری شروع کړئ هلته کې به موږ احتجاج به کوو به دا سلسله به هغې پورې موږ جاري ساتو څو پورې چې دې ناهیله حکمران نه موږ دا قوم خلاص کړي نه دا ګراني موږ ختمه کړي نه او موږ ورته دا ویل غواړو چې قومي وطن پارټۍ سره داسې پروګرام شته قومي وطن پارټۍ سره داسې لارې شته چې هغوی په ګرانۍ کې کمې راوستی شي زمونږ مشر سره تجربه شته زمونږ مشر کې صلاحیت شته هغه د عوامو په نفس باندې لاس ایښی وي هغه د عوامو نماینده دی او هغه ځکه هغه به IMF سره معاهدې نه کوي هغه به IMF سره هغه شرایط نه مني چې کوم سره عوامو ته مشکلات طبع کېږي که حکومت خپل خرچې کمې کړي او زمونږ وسایل صحیح طریقې سره استعمال شي نو هېڅ ته ګرانۍ ضرورت نشته هېڅ ته بجلی قیمتونو کې اضافه کولو ضرورت نشته هېڅ ته ګیس په قیمتونو کې اضافه کولو ضرورت نشته خو چونکې حکمرانان د خپل سره خرچیانې نه کموي د وزیرانو فوج نه راکموي د مشیرانو فوج نه راکموي دا ځکه چې دی د هغې ټول فوج چې دی هغه په عوامو باندې دی موږ ورته دا ویل غواړو چې تاسو خو دې وخت کې څوک د سینټ په الیکشنو کې ملوث دي څوک په یو شي کې لګیا دي څوک د نورو په منصوبو باندې تختې لګولو کې باندې خلک خوشحالوي خو قومي وطن پارټي چې ده هغه به عوامو سره ودرېږي به هغه به دې غریبانانو سره به ودرېږي به د دوی لپاره به اواز پهچوتی به او دا ای پرې به مونږ باران نه کېږو څو پرې چې هلته کې ګراني قومي وطن پارټي د ځوانانو سرلښکر زه اخره کې یو ځل بیا د ثوابۍ د خلکو ډېر زیات مشکور یم د نورو ضلعو نه راغلي زمونږ مشران چې دي د هغوی مشکور یم انشاءالله دا سلسله به جاري ساتو او انشاءالله هغې پورې به په ارام نه کېږو څو پورې چې دې نااهله حکمران نه مونږ ځان خلاص کړي जी 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 बस प्रोग्राम